مولانا صاحب بونیر کې ډېر غټ سیلاب او طوفان راغلی دی چې پکې سلونه کسان په غټ رسېدلي دي او پکې ډېر کسان زخمیان دي، اوس هم پکې درجنونو کسان بسې دي. دې واقعې په باره کې څه بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو علم کې د صورتونه خبره چلیږي. بونیر کې یوه ډېره لویه صدمه راغلې ده، ډېره لویه صدمه راغلې ده. دا صدمه بنیادي لویه پدې ده، د ډېرو خلکو غمونه وشي، بس جنازه وشي، ورځ پر ورځ هغه غم په قلاره قلاره باندې کمیږي، خلک د غله راځي. دا رو پر رو د سانحه لولو مونږ ته ښه درنېږي، ښه ګرانېږي، ځکه چې د اوسه پورې لا دنیا شی لاشونه نه دي مونږ ته شوي. پرون پکې لاشونه پیدا شو، جنازه یې مونږ وکړله، مزید نور لاشونه پیدا کېږي. دا لویه صدمه په دې ده چې اوس هم ډېر خلک غمزده په دې دی چې لورې وفات ته ولاړ نشته، مور وفات ته ولاړ نشته. ډېره لویه صدمه ده. مونږ خو خپله دا خلک هم راغی، خدای دې خوشحاله کړي، ډېر خلک را روان دي. مونږ ډېر په تکلیف کې په دې یو، مونږ چا نه تپوس وکړو مونږ دې څه خدمت وکړو، اوړه درکړو، غوړي درکړو، پیسې درکړو. هغه وایي مولي صاحب زما مور نشته، ما د مور لاړ. ډېر په پریشانۍ حالت دی. الله دې دا صدمه په دې باندې اسان کړي، الله دې د اسانۍ او د رحم معامله وکړي، خدای دې نور خیر کړي. چې کوم شهدا دي الله دې درجات عالیه نصیب کړي. او دا بارانۍ چې کوم خلق را روان دي دي ته مې دا یو درخواست دی، د خوراک سیزونه تقریبا ډېر راورسېدل، ډېر پکې ضایع شي. زما دې خلکو ته دا درخواست دی چې نور د خوراک دا سیزونه لږ معلق کړي، د هغې په ځای دا تعاون په نغدو پیسو کې کوي. د سړي د کور دیوال غورځېدلی، زه هغه له اوړه راوړم، هغه ما ته مولي صاحب زما د کور دیوال غورځېدلی، زما یې کټونه وړي، زما یې ستنې وړي، زما یې کور وړی دی. زه هم خو دا تعاون د نغدو پیسو په شکل کې شي او دې موقع ته راشي، نغدې پیسې دې ته حواله شي، کم از کم د کور دیوال به ځان له به پې کټ والي، ځان له به پې بستره والي، یو کوډګۍ صحیح به پې آباد کړي. مور خو یې لاړله چې کم از کم دا کور خو دوباره آباد شي، چې دا تعاون د نغدو پیسو په شکل شي، نو دا به ډېره بهتري. خپله ورسئ دې پیشونی کلي ته راغلي دا ملګري دي، دې څه تعاون راوړی دی. دوی هم دا اراده ده چې سبا د خلکو سره دا تعاون وکړو، ټول په غم کې شریک یو.